بسم الله الرحمن الرحیم. نن روژه وشتمه روژه وه که نه مولوي صاحب؟ ښه نن مونږ رسو ورډ ته. ښه اوس ورډس کې مونږ یو هایپر لینک کمنټس مونږ ویلو، هیډر پوټر مونږ ویلو، پیج نمبر مونږ ویلو، ټاک بټن هغه دی، هغه خبره ده لکه هغه هیډر پوټر خبره ده، صحیح ده که نه؟ پیج نمبر کې هغه چې ته ګورې څنګه رسي هغه ویلی ده په هیډر پوټر کې هم دیلی ده. ټیکسټ بکس دغه امپورټنټ ده دلته رسو. ګورئ مولوي صاحب داسې که زه یو هغه خلاصوم که چېرته مو لیکلی وي پرون مو کاغذ یې کړی، دا مثال دا لیکنه مو پرون کړې وه. اوس ګورئ دا مثال کې یو اخبار د اخبار کې لیکنه داسې راغلي، مثال کې د منځ کې کلمه پکچر راغلی کتل دلی وي. اوس دا پکچر د اخبار مو جوړ کړی د دې وله داسې کې دا پکچر د مثال کې دا پکچر مو لیکلی ده. اوس د پکچر منیو ته سمه لکه دا هغه لیکم فیټ لیکم ټایټ سکویر اچھا دا مو ولیکلو، صحیح ده مولوي صاحب؟ اوس مولوي صاحب زه غواړم چې لکه اخبار کې دلته د پیج لاندې دغه یوه لکیره غونته لیکل شوي وي، صحیح ده که نه؟ هیډلاین لیکل شوي، نور پوسه غوټ لیکل ورباندې شوي وي. اوس مثال کې مولوي صاحب دا ټول د عکس په باره کې لیکن دي، لکه اخبار کې لیکن دي دا به یوي، خو مین خبره یوه د اخبار لاندې یوه مین خبره لیکل شي، د عکس هر عکس لاندې یوه مین خبره لیکل شي. اوس به د مین خبره زه څنګه لیکم دلته؟ زه خو چې رسم دا خو چې څنګه داسې کې لیکل کوم دا خو کوز به یې دا خو کوز راکوزېږي، دا ټوله خبره ګډه وډه کېږي مثال کې، وینې مولوي صاحب؟ اوس زه لیکل داسې نشم کوی، هېڅ چانس نشته چې زه داسې یوه سیده جمله ولیکم داسې پورې یوه جمله ده نه کېږي که نه مولوي صاحب؟ لیکل ډایرکټ لاندې راکوزېږي کالم. اوس ګورئ داسې کې یو ته هیډینګ نه کور اخیستی شي، دې نه کور متصله طریقه کړې وه چې داسې کې به دا راواخلې شیپ به راواخلې، د شیپ به داسې کې سلیکټ کړې، داسې کې دا کې نن لیکل وکړه رنګونه هر شي ورته بدل کړه. اوس ته به یې چې زه به څه رنګونه ختموم، څه شیپونه به راخلم، څونه طریقه یې دلته دا ده مونږ سره داسې که ډېر کوردینونه اخیستل کېږي. ټیکسټ بوکس، دا ټیکسټ بوکس ډېر استعمالېږي. ټیکسټ بوکس داسې شی دی چې هغه ځای کې چې کوم ځای کې ته لیکل غواړې هغه ځای کې ته لیکل کولی شې، خو چې به وایې ټیکسټ بوکس به وایې. د لیپټاپ هم لکه وینډو والې ده ډېر ټیم یې وشو، نظر 2-3 کلاکه به شوي چې دا ته ما وینډو کړي بیا به ورته وکړو ودرېږه اختر نه بعد به انشاءالله ورته وکړو. مینې لوډینګ کوي ښه. اوس ګوره یو ټیکسټ بوکس راخلم، ښه کلمه دلته مو ټیکسټ بوکس زه ته ور لیکل شوي ټیکسټ بوکس دي، صحیح ده که نه؟ زه چې ته ور لیکل شوي ټیکسټ بوکس نه غواړم انزرټ ته سمه یو ټیکسټ بوکس د ځان ته جوړوم خپله، دا مور ډرا ټیکسټ بوکس نه کلیک وکړه، صحیح ده که نه؟ څه به زه غواړم نو دلته چې کله ته ډرا ټیکسټ بوک وایې دلته لکیر راکاش که کوم ځای کې چې لیکل غواړې ګورې د ځای کې لیکل ته کوه منځ کې خپله هغه نشته چې ریپټیکس وایې یا بیا هغه ته لوړ شه په منځ کې لیکل بس دی نه. اوس وګوره جمله لیکل وشوه، صحیح دی. یې نور لیکل به مخ نور لیکل به نه کېږي، څومره درخواست وي هغومره لیکل کېږي، صحیح ده مولوي صاحب؟ دا لږ راټیټ کړه، دا کورم لیکل شوي دي، اوس نور هم ختم شي، دا کټ کړه. دا ډېر ښکلی کمانډ ده مولوي صاحب، داسې کې ډېره استفاده کېږي چې ورډ چې کله نوټس دا ورډ ګورئ تاسو ته په هغه داسې درته لګي که نه چې دا څه شی دي دغه دا چې کله ته نوټس باندې لګیا شي که نه دا د یو کمانډ ته پته لګي د یو کمانډ کوم ځای کې هر چې ته ضرورت هر چیز ته ضرورت رسي، خو کله ته صحیح کتاب لیکې ټایپنګ دا ورډ دي پر دغه ډېر خلک کارونه دغه آنلاین کارونه هم خلک کوي، لکه ته د نن سبا آنلاین انټرنیټ باندې کړ یو انټرنیټ کمپنۍ سرچ کړه که نه انټرنیټ ولا ته وایي چې ته ما ته په ورډ کې کتابونه لیکې زه ته آنلاین روپۍ درلیږم، هلته ته یو کتاب عکسونه راولېږي که نه ته دلته به ورته ناست لیپټاپ کې ته به ټایپنګ ورته کړې دا به ته ورلیږې لیږي به ته ته په دا د مختلف کارونه کتابونه جوړولی شي، نور هغه ورنه جوړولی شي، دا ټول شیان په دا ورډ کې جوړېږي، کتابونه هر شي. او که څومره څه چې ګسکول والا کتابونه لیکي د اردو لیکل هم دا کې کېږي، ښه اردو داسې که اردو ورته بدله کوي الټ شیپ باندې ووایه بس د اردو لیکل شروع کوي، ودرې الټ شیفټ کار نه کوي دلته دا لیپټاپ کې اردو هغه شوي نه دا کنټرول الټ شیفټ ولګه الټ شیفټ اردو اردو لیکل هم کوي دا صرف دا دپاره هم دی چې د انګلیش لیکل دپاره دی، اردو نوټسونه هم جوړولی شي او اردو لیکل ډېر اسان دي. ای په شي باندې الف په ای باندې لکه مو تاسو ته ښکلي وو که نه ګورئ خو دلته دا کیبورډ هغه ده دغه پښتو راغلی ده که چې راغلی ده ښه داسې که ګورئ بې نون کار عربي ده که چې دي خو صحیح ده بس دغه شي ته کار اخیستل کېږي اردو ټایپ چې انګلیش ټایپینګ ده دا شو اردو ټایپینګ هم ته ځان تېزولی شي، صحیح ده مولوي صاحب؟ نو دا مونږ څه چې شو ریپټیکس شو، صحیح ده مولوي صاحب؟ دې نه علاوه اوس مونږ مخ ته لږ رڅو ریپټیکس باندې خو پوه شو چې کوم ځای کې ته ټیکس غواړې هغه ځای کې چې کېږي ټیکس لیکلی شي. دې نه علاوه ډیزاین منیو ته څو ډیزاین نه انزرټ منیو ته انزرټ منیو کې کویک پارټس ډېر ضروري ده.
کویک پارټس نه مونږ چې اخیستی شو مختلف हाँ मौलवी साहब द जिक्र छी क्विक पार्ट चिश्ती मौलवी साहब क्विक पार्ट मतलब तेज है पूरे दाजी के सबोत अभियान पर जीवन खबरों को नन लग तारीफ भी को क्विक पार्ट दीते ही मतलब तेज चिश्ती मिसाल मौलवी साहब चमून कलर नोट्सना लिखो मूंग दाजी के तेज करो लगा जो सेम कना मुता यू नोट्सना जो जुड़ो में मिसाल के मुता खाल को चीला का फकीरी इंस्टीट्यूट वाला नोट्सना जो खाल को था दी बारा के मालूमात लेकर या बड़ा कंपनी था उस यो गाट नुम दी कंपनी वाला लगा जो सेम एकरा मॉडल स्कूल एंड कॉलेज का ही कच्चा उस दनु मत बार चीजें सभी टाइपिंग के लिए काम दीदो पर जा सोना तरीका बन मुझे को गुड़ा जैन तुझे के लिए कमा दा जुमला मत बार मिसाल के फकीरी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड जैसे कि मौलिक लो टेक्नोलॉजी साइंस एंड इंग्लिश सही है मौलवी साहब दा जुमला में चिकला वो लिखला नूरम लिखा लेट सपोज हांगो काही कच्चपक काही कच्चपक हांगो सही है मौलवी साहब दा जुमला में तो बार जबरदस्त बार लिखम दा उस क्विक पार्ट की जैसे लिखम ऑटो टेक्स्ट जैसे कि सेव टू गैलरी वयम जैसे कला गैलरी शिपनोमी सेव कोमा जैन जदा सिंपल शिपनोम बंदी कम फकीरी पनोम बंदी सेव कोम शिपनोम बंदे फकीर दमु वालो उजली के ओके वयम जो ओके मु वालो उस गुरे जैसे के सब वो जे संग त फकीरी टका लिखे गुरे जैसे के छे लिखलो मौलवी साहब फकीरी वजली लिखलो एंटर वया का जुमला बोलना सही कदिन लंडन ما وير क्या لا شي का غات پیراگراف में كان की सही से बदरिक फकीरी वया त एंटर वया डायरेक्ट बदली लिखी गिर सही त मौलवी साहब दीते ची क्विक पार्ट सही नूर बस सबदा पदी बंद खबरे वो को रन दो हमरा बस 7 मिनट की काटनी क्विक पार्ट एंटर बस